أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. مخیاتونو کې الله دا مختلف سيزونه پیدا کړي مې دي، باغونه دي، باغونو کې مختلف قسمونه دي، بعضی سفرونو والا دي، بعضی سفرونو والا نه وي. باغونو کې چې ګورې نو ونې پکې کجوري دي او فصلونه دي، مختلف خوندونه یې داغي، دانګې خونان دي، انار دي چې متشابه او غیر متشابه، چې یو شان دي بعض صفتونو کې او یو شان نه دي په بعضو کې. تذکره د دې پکې مکوله چې د الله حق ته ورکوي، چې کوم عشر دی هغه د الله په نوم باندې غریبانانو له ورکوي. اسراف مکوي، فضل خرچی مکوي، د حد نه تجاوز مکوي، د الله د حق نه سوا د بل په نوم باندې ورکړه مکوي، د الله په حق کې کمه یا زیاته مکوي. بیا تذکره د دیوا چې ساروی هم پیدا کړلی، بعضی دنګ دنګ دي، بعضی چیت چیت دي، بعضی سورلی کوي خلکو لا بارونه وړي، او بعضی داسې دي چې هغه بارونه نشي وړی. دانګې اته قسمونه وو. ګډانو کې په دغه قسم کې دوا نر او ماده، بیزو کې هم نر او ماده نو څلور شو. اوښانو کې هم نر او ماده دي، او په غواګانو کې غوا په قسم کې هم نر او ماده دي، نو اته شو. اته قسمه الله رب العزت پیدا کړلی. دین علاوه نور دی داغی تذکرہ نور زینو کی کئی. دا خو هغه دی چې الله رب العزت جایز کړلی. عام زمونږ سره د خلکو په پاللو سره او اوسیږي. خلق ګډې بیزې ساتي، غواګانې او اوښان ساتي، د دین علاوه پکې بل قسم نشتی. سارانۍ دي هغه جدا دي، دارنګې خر او اس او قچر وغیره دغه شیدونه دي، ټټو هغه دي چې هغه د نورو کارونو د پاره دي. د خلکو کې بعضې ته حلال وي، بعضې حرام وي. نارینو د پاره به څه حلالول او څه به د زنانو د پاره، دا خو د دې خپل کورنۍ خبره وه، یو د پاره حلال او د بل د پاره حرام. الله رب العزت وی دا تاسو ولې حرام کړلی؟ په دې کې وجه د حرمت څه ده؟ خلکو سره په هغې باندې څه خبره خو نشتی، دلیل پې نشتی، نو الله باندې دروغ ولې جوړوئ؟ اوس د آیاتونو کې تذکره د دې کوي، تاسو چې کوم څیزونه حلال او حرام ګڼئ، نو هغه ما باندې چې کوم نازل شوي دي الله یې ورته ووایه. نو په هغې کې خو زه دا خبرې نه مومم، دا خبرې پکې نشتي. کم چې حرام دي د هغې څه بعضې تذکره کوي،
یهودیانو باندې بعض څیزونه حرام کړی شي وو د هغې تذکره کوي. دارنګې د خلکو ته چې وایي هلکه راشئ توحید ته راشئ، نو دی وایي دا موږ چې کوم څه کوو، موږ چې کوم شرک کوو، موږ چې د الله سره کوم شریکان کړلي، کوم برخې والا نیولي، که دا چېرته ناروا کار وی که نه د الله خوښ نه وی نو موږ به نه وی کړی، خو دا د الله خوښ دی ځکه موږ کوو. هغې جواب کوي. بیا د دې نه مطالبه د دلیل هم کوي، مطالبه د دې هم کوي چې د خپلو ملیانو ته ووایي راشي د دې ګواهي وکوي، لیکن هغه نشي راتلی، خبره ښودی نشي کولی نشي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. ورته ووایه نه مومم زه په هغه څه کې چې وحي شوي ده ماته چې کوم وحي کولی کېږي محرما پای کې حرام کړی شوي علی طاعم په یو خوړونکي باندې یطعمه چې خوري، یو خوړونکی چې څه خوري، نو ماته چې کوم څه نازل شوي دي نو په هغې کې خو زه دغه څیزونه نه مومم. کم چې حرام دي نو هغه یو دا دی الا یکون میتا، مگر دا چې هغه مرداره ده. مخکې د آیت او دوه ځای تېر شوی دی. مرداره وایي دې ته چې هغه بغیر د ذبح شرعي نه د هغې نه ساه وتلی. ذبح شرعي د الله په نوم باندې حلالول دي، کم چې عامه طریقه دا موږ یې ګورو، کله پکې ذبح اضطراري م راشي، لیکن هغې هم شریعت اجازت ورکړلی. نو کومه دغې شریعت په طریقې باندې چې حلاله شوه نو حلاله ده، حلاله نه شوه نو هغه مرداره ده. مخکې ویلو منخنقه متردیه نطیحه، برنا راغختلی شوي، ټکولی شوي، تیزندي کړی شوي، ښکر وهلی شوي، نو دا څیزونه چې سات یې تلی نو دا مردار دي. بله طریقې باندې یو غټ لوړ راغلی او دا ککرۍ وله ووایي او په هغې باندې مړ کړي. دا بعضې خلک دا کسب کوي، یو غټ شی ورسره او دا سپي هغه سپي خوري که نه، نو سپی حلالوي نه، سپی مخکې له چې راشي هغه چې بس ککرۍ وله ووایي بس هغه پړلیږي، بیا بس بیا یې ځان نور سنبالئ، په دغې طریقې وجني. بعضې خلکو نورې طریقې دي، ولې دا ژوندی خو نشي نیوی که نه، چې ژوندي نه خپې دې کټ کې، ولی دې کټ کې، پتون دې کټ کې، نور څه وکړې، ژوندي نه خو نه کېږي. ناول مړ کول غواړي، نو مړ کول هغه د شرعي طریقې باندې چې شي نو هغه حلال دی، او شرعي طریقې نه علاوه چې په بله طریقه وي نو مردار دی. او دم مسفوحه یا وینه بیدون کی وینه ده نو دا حرام ده، کومه چې عام د رګونو وینه ده دا حرام ده. اگر که پرم شي نو بیا هم حرامه ده، دا خو هغه بیدون کی وینه ده که نه، دا هغه پرم شي ده. د دې نه علاوه دوه چې هغه پرم شي دي، کلکې شي دي، منجمد شي دي، مخکې د هغې تذکره شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دوه وینې زموږ دپاره حلالې دي، چې د دوه وینو نه یو شی جوړ شوی دی. څه دی؟ الکبد و الطحال، یو جگر دی اینا او یو توری دی، دا هم چې ګورې دا وینه ده، لیکن دا زموږ دپاره حلال دي. او دم مسفوحه وینه بیدون کی، نو وینه بیدون کی حرامه ده. او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر، فین او رجسون یقینا دا پلیت څیزونه دي،
او فسقا یا وتل دی دا دین نا اوهل لغیر الله به چې आवाज کړی شي په باندې د الله نه سوا د بل الله نه سوا د بل د تقرب د پاره هغه باندې आवाज کړی شي دا پلان کی بابا پنوم یا د ذبح په وخت کې وایي دا الله نوم په اخلي یا نه اخلي خدا بل نوم په واخلي مردار شي غیر الله په نوم باندې چې شي مردار شي او که دا وایي چې دا د پلان کی بابا په نوم باندې نوم هغه شی مردار شو هغه د حلالولو بیا طریقه نشته بیا بدانه چې بسم الله الله اکبر بیا نه وای بیا باغی باندې د علی کې نه هغه د شرک خبرې دي شرک دا سي د شرک کلمه دا سي خراب خبره ده چې پرې باندې هغه شی بیا د سره جایز کیږي نه اوس بس چلو کې دغه شی به راواخلې دا به اسې چوړکۍ به پرې راکاږي چې مړ شي لکه خر خلک وایي حلالۍ که نه خر داسې حد ته ورسي اس داسې حد ته ورسي چې هغه د هغه ژوند د هغه دپاره د تکلیف وي او دا چا چې یي نو د هغه دپاره هم د تکلیف وي نو دی خو بیا څه ثواب نشته دی وایي نه زه ټکوروم بیا د علاج کوم دا کوم چې جوړېږي نه نو ښه خبره دا ده چې بس حلالۍ کا یا ولستنو واسه طریقې باندې چې هغه ته تکلیف میلاو نشي او مړ شي نو خلک یې حلال کي او بیا یې راکاږي ګزاري کي دې پاره نه حلالۍ چې دغه شي حلالۍ یې دې دپاره چې مړ شي زه د خلاص شم دیم د تکلیف نه خلاص شي او زم د تکلیف نه خلاص شم نو دقه سبا دقه د الله نه سوا د بل په نوم باندې چې ورکړی شوی شي او هغه سا والی نو هغه به دغسې حلال کړي چوړکۍ پرې راکړي چې مړ شي او بیا به وله کنده وکړي کنده کې به یې ښخ کړي چاله به ورکوي نه دغسې به یې نه پرېږدي دا به مارغان خوري دا به نور سیزونه خوري نه نه دا به چاله ورکوي نه دغې سیزونه باندې به نه خوری دا به سیند ته هم نه ګزاري سیند کې هلته کې مهي دي مهي به خوري دا داسې ګنده شی دی چې د بل علاج نشتی ښه یا خو پسې لرګي پسې دغه کا وې سیزا خبره خلاص کا به دفن کا وهل لغیر الله به دا الله د نوم نه سوا د بل پر ما ورکړی شي الله مال ما درکړی ته د غیر الله پر ما ورکې دا شی ما پیدا کړل او ته د غیر الله پر ما ورکې فمن استر غیر باغین نو څوک چې مجبور شو نو بغاوت کوونکې ولا عادي نو خپل عادت پوره کوونکې فإن الله غفور رحیم یقینا الله دې بخونکې مهربان یو سره مجبور شوی دی داسې حد ته رسېدلی چې هلته کې حلال مال نه میلاویږي ما سوا د دغې څیزونو نه نو مخکې تذکره هم په دې طریقې باندې الله رب العزت کوي که دا ټول څیزونه یي نو وینه به خورې دا مرداره به خورې دا نور څیزونه به نه خورې که دا نور یي او مرداره پکې نه نو وینه به خورې دا نور به نه خورې غوښه د خنزیر دا د غیر الله د نوم باندې نذرانه شکرانه ده نو خنزیر به خورې او دغه حلوا پراټې دغه چرګوړی وغیره چې څه دي ښه ښکلې سره کړی شي دي دا به نه خورې دا خنزیر نه د دې درجه بدتره ده دا به نه خورې خنزیر ته وخوره خنزیر ته ښه دی چې کله سړی مجبور دی وایي مرمه نو اول دی هغه وخوري اوس هغه هم نشته او دا شته نو بیا دومره دی وخوري چې ځان پې حلالې ته ورسوي فمن استر غیر باغ نو سوچ مجبور شو نو بغاوت کوونکې ولا عادي نو خپل عادت پوره کوونکې فإن الله غفور رحیم فإن ربک غفور رحیم یقینا ستا رب دی بخونکې مهربان وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او په هغه کسانو باندې چې یهودیت اختیار کړي حرام کړي موږ په هغه باندې هر یو نوک والا هر نوک والا مطلب چې داغه د ګوتو په منځ کې پردی لکه الی شو ابت شو شینغاړی شو شترمر شو او
اوخ شو د دې د ګوتو په منځ کې پردې دي دا نو چې غوایي ته ګورئ غوایي بیزا وغیره دې ته ګورئ دواړه ګوتې جدا جدا دي دې پرده نشتی الی دا نو الی په منځ کې د ګوتو په منځ کې پرده ده نو الی په هغې باندې الله بند کړی وه حرام کړی وه پې والذین هادو او په هغه کسانو باندې چې یهودیت اختیار کړی حرمنا کل ذی ظفر بند کړی مونږه پرې باندې حرام کړی مونږه پرې باندې هر یو نوک والا ومن البقري او د غواګانو نه والغنم او د بزونه حرمنا علیهم شحومهما حرام کړی مونږ پرې باندې واز دي د دې واز دي دواړو الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې اوچت کړي شاګانو د دې او هوایا یا کلمو او مختلط بیازم یا هغه چې ګډ وډې د اډوکو سره نو دا جایز دي د دې نه علاوه چې کمه واز ده دا په دې باندې حرام وه بعضې واز دی هغه په شا باندې ملا باندې چې کومه واز ده دا جایز ده د هغې دپاره زموږ دپاره ټولې جایز دي لیکن خوري به یې څوک اوس ډېر مرضونه دې سره راووته وایي دا ډل د باندې بند دي ګورئ ډل به نه خورئ پخوا به خلکو ډل خواړه دا به چې کله قرباني به یې وکړه په هغې کې به ډېر شی واز ده راغله هغه واز دې به یې ځان له ویلې کړه هغه به یې کېښوده هغه ډل دا به استعمالول دې خلکو به هم کوم چې قصابیان دي دې به هم واز دې به یې جمع کړي نو دا به بیا اور به پسې بل کو نه تیل به ترې وویسته دغه واز ده چې دا به یې ځان له پخه شوه دغه یې بیا ځان له جدا خرڅوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما د غواګانو د بیزو حرام کړي مونږه پرې باندې واز دې دواړو الا ما حملت ظهورهما مگر چې اوچت کړي شاګانو د دې دواړو او الهوایا یا کلمو اوچت کړي په کلمو باندې چې کوم آواز ده نو دا آواز دم جایز ده او مختلط بیازم یا هغه واز ده چې هغه ګډه شي ده هغه یو ځای شوې ده د اډوکو سره اډوکو په منځ کې راغله اوس نو دا هم جایز ده جایز به د هغې دپاره ذالک جزایناهم ببغیم دا موږ بدله ورکړله دي لا په سبب د بغاوت ته دی بغاوت کاو د هغې د وجې نه دا بدله موږ ورکړه وإنا لصادقون یقین موږ یو خامخا رښتوني فإن کذبوکا که دا خلک ستا تکذیب کوي فقل ربکم ذو رحمت واسعه ورته ووایه رب ستاسو رحمت والا دی فراخه ولا يرد بأس عن القوم المجرمین نو واپس کی عذاب د قوم مجرمانو نه کله چې عذاب راشي په یو قوم باندې د هغې نه واپس کېږي نه د چا نه عذاب واپس شوی نه دی رستو به راځي سورت یونس کې یونس علیه السلام د قوم په باره کې به راځي لیکن هلته کې عذاب شروع شوی نه و بهتره خبره په دغه هغه ځای کې دغه ده سیقول الذین اشرکوا خامخا وایي به هغه کسان چې شرکي کړی لو شاء الله ما اشرکنا که چېرې الله غوښتی مونږ به شرک نه وی کړی ولا اباؤنا نه به زمونږ پلرانو شرک کړی وی ولا حرمنا من شی او نه به حرام کړي وو مونږ د خپل ځان نه څه شی کذلک کذب الذین من قبلهم دارنګې تکذیب کړی هغه کسانو چې دې نه مخکې وو حتی ذاقوا باسنا تر دې پورې چې وسکو دي عذاب زمونږ قل هل عندکم من علم فتخرجوا لنا ورته ووایه آیا ستاسو سره په دې باندې څه دلیل شته نو راوې باسئ مونږ ته مونږ ته وښایې که راښکاره کوي ان تتبعون الا الظن تاسو تابعداري نه کوئ مگر د ګمان خپل وان انتم الا تخرصون نه تاسو مگر اټکل مار قل فلله الحجة البالغه ورته ووایه خاص د الله دپاره دلیل نه دي مضبوط دلیل نه دي کامل دلیلونه د الله دي الله کتاب را لېږلی نو هغه دلیل هغه صحیح دلیل دی کامل دلیل هغه دی او بیا د هغې نه رستو د قرآن نه رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هغه کامل دلیل دی دې کې چوچرا نه کېږي
چې حدیث صحیح نو قرآن او حدیث فلو شاء لهداکم اجمعین کچره الله غوښته نو تاسو ته هدایت کړو ټولو ته قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا وتوا وراشی راو بل خپل مددګاران خپل شهدا خپل علما الذین یشهدون کسان چې دا گواہی کوي دا بیان کوي ان الله حرم هذا چې الله دا شونه حرام کړلی دا کم چې داغه طرف نه دي الله طرف نه فاین شهیدو بعض مولیان بگی داسي بیا بگی دا خان د پاره خبره کوي نواب د پاره خبره کوي بل د پاره خبره کوي فاین شهیدون کدی دا گواہی وکړه فلا تشهد معهم نو توسره خپل گواہی مې وځه کوا توسره داسي گواہی مکوا ته داغي په خبره باندې یقین مکوا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا او تابعداري مکو د خواهشاتو دا کسانو تکذیب کړل زموږ د آیاتونو والذین لا یؤمنون بالآخرة کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت وهم بربهم یعدلون او دی د خپل ربنا خپل رب سره نور برابرای د خپل رب سره نور دی برابر نور سره برابر کړي بعض صفاتونو کې نو دا خلکو خبرې مې معنا والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون چې رب سره نور برابرای نور شریکان کوي دا خبره چتو نه مانی مشرکان او خبرې مې معنا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما وتوعن ممزه باغ سګې چې وحی شوی د ماتا محرمن حرام کړی شي اعلی طعام په خورون کې باندې یتام او چې خوري الا یکون میتتن مگر دا چې هغه مردارا او دم مسفوح یا وینه بيدون کې او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر فإنه رجس یقینا دا پلیتی او فسقن یا وتل دی د دیننا اوهل لغیر الله به چاواز شی پاغي باندې د الله نه سوا د بل فمن استر غیر باغین نو سوچ مجبور شو نو بغاوت کون کې ولا عاد نو فلادت پورا کون کې فین ربک غفور رحیم یقینا رب دې بخون کې مهربان والذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر اب هغه کسان باندې چې يهودیت اختیار کړل حرام کړي موږ په باندې هر نکوالا ومن البقر والغنم او د غواګانو او د بزونه حرمنا علیم شومهما حرام کړي موږ په هغه باندې واځي دواړو الا ما حملت ظهورهما مگر دا چې اوچت کړي شاګانو د دواړو او الهوا یا کلمو چت کړي او مختلط بیاز یا اچ ګټشي دا ډکو سره ذالک جزیناهم ببغیم دا بدلور کو منګه دیلت په سبب د بغاوت تدی وینا لصادقون یقین منګه خا مخارشتنی فین کذبوکا کده خلق ستا تکذیب کو فقر ربکم ذو رحمت واسعه نو توا ستاسو رب فراخ رحمت والده ولا يرد باس عن القوم المجرمين او نو واپس کی عذاب د الله د قوم مجرمانو نه کتا سبا عذاب راغنه بیا وګوره واپس کیږي نه سيقول الذين اشركوا خامخا وای ما کسان چې شرک کړل لو شاء الله ما اشرکنا کچری الله غوته مونږ به شرک نه کړي ولا باونه نو زنګ پلانانو شرک کړي ولا حرمنا من شيء او نو حرام کړي مونږ د الله نه سوا د خپل ځان څه شي کذالک کذب الذين من قبلهم دارنګ تکذیب کړه کسانو چې مخکې د دینو حتی ذاقوا باسنا تر دې پورې چې وسکو دی عذاب زمنګ قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا وتوا آیستا سره په دې باندې سدل اشتین راوي باسه مونږ ته راخکارای کی ان تتبعون الا ظن تاسو تابعداري نه کوي مگر د ګمان وین انتم الا تخرسون او نه تاسو مگر اٹکل مار قل فلله الحجة البالغة وتوا خاص د الله په اختیار کې دي دلایل مضبوط لو شاء فلو شاء لهداكم اجمعين کچره الله غوښته نو خامخا هدایت وکړي تاسو ټول ته الله که چره زور کوله په خلکو باندې نو هدایت به ټول تکړه وي قل حلم لیکن الله زور نه کوي قل حلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا وتوا راو بل خپل علما هغه چې گواہی کوي د دې بیان کوي د دې چې دا الله حرام کړلی فین شهیدو کاغی دا گواہی وکړه فلا تشهد معهم نو تو سره گواہی مې او ځکه واته داغي تصدیق مکوا ولا تتبع الذين كذبوا بآياتنا او تابعداري مکوا د خواهشات دا کسانو تکذیب کړل زموږ د آیاتونو والذین لا یؤمنون بالآخرة کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او دې د خپل رب سره نور برابرای
د هغې خبره مه مانه. الله رب العزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اللهم انا على ذكرك وشكرك صلى الله عليه وسلم.